الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم درود شريف واه د الله تعالی جل جلاله دستور مبارک تا چې حق میدان کی نو باطل هم وي د حق او د باطل د کشمکش د حق او د باطل د جنگ دا څه ونوي کیسه نه ده دا د مخکې نه روانه ده د مسلمانان هر وخت دا تذکره کوي نن وخت چې کوم د مجا مسلمانان ورونه دي په دې کې اکثر خلک په دې بحث او مباحثو کې په دې مذاکرو کې خپل اوقات ضایع کوي یا مشغولي خپل ځانونه چیرې دشمن سره دومره وسایل دي هغه سره داسې دي يهودو نصارا داسې کوي او دغه چې کوم وسایل دي هر وخت په غو تذکرہ کوي بیا هغه سره داسې دي او هغه سره داسې دي هغه سره دا وسایل دي ځکه مسلمانان چې کوم دي مغلوب دي او مجبور دي نو دموږ خیال دی چې د دې ناکامۍ وجه د مسلمانانو د مغلوبیت وجه د امت مسلمه د عارضی د ذلت وجه دا شاید د موږ کم وسایل او د دشمن زیات وسایل وجه ده یعنی دا خیالي د عمومي خیال دا وی چې دشمن سره وسایل ډیر دي او موږ سره وسایل نشته غو سره ټکنالوژي ده غو سره هغه دي غو سره دغه دي او موږ مسلمانان چې کوم به حیثیت مسلمان دي هغه یو مستحکم ریاست هم نه لري یا چې کوم ریاستونه دي هغه چې کوم د دومره مضبوط نه دي هغه په مقابله کې نو د دې واجنه شاید د زوال وجه چې کومه ده او هغه دا چې را موږ سره وسایل کم دي او یا دا موږ هر وخت په دې باندې کوو چې يهود او نصارا د سزشونه کوي د سزش کوي دغه سزشونو ذکر کوو یو سزشونو څه کوو دغه ذکر کوو تسبیح او چې داسې وکړو نو محترم و د هر دور کې یو دور داسې نه تیر نوح علیه السلام نه واخله امخ کې دور لاغونته مختلف د نوح علیه السلام دور نه بقیدا شریعت سازی دې نظام شروع شو د نوح علیه السلام د دور نه ونیسه تر د قیامت به دغه سي د حق او د باطل جنگ وي کای سړای چې نه زبو داسې د دین چار کوم چې اس قسم ته مشکل بنئ هیڅ ریکارډ بنئ هیڅوک به خلاف نه هیڅ خبره بنئ او زه به موټروي غونته په خلاصو روډ کې داسې نه کیږي دین دی پاره دا خبره ای دا حق او باطل معاملای نه وا خبره خدا ده چې داسې ونوي خبره نه ده چې ونوي کیسه شروع شوه د دغه دور خبره ده هر دور کې داسې دویمه خبره ده چې څومره ته د اسلام د قران مجید مطالعه کوي د احادیث مطالعه کوي د تاریخ مطالعه کوي دا ټول په دې گواه دي چې هر وخت کې چې کله د باطل او د حق مقابلای باطل سره وسایل ډیری نوح علیہ السلام یو کاسو وسره څو ملګریو 40 نه لاغونه 40 کم او بیش دا هو دا ټول حلقه وا هغه کمزوري خلک دوی چې قالوا ارازلنا بادي الرأي چې معاشره کې کمزور سطح ول خلک دي او سطحي رائے ول خلک دي دا په غرونو به تا کولو او ابراهيم عليه السلام
بیلو لوط علیہ السلام سره خپل کور او بیبي سره پلار مخالف د وخت بادشاہ نمرود مخالف اټول جمهور چې څومره خلک وټول مخالف دا د هغه آسماني امانت عالم بردار پزماکي کې دا شخصیت چې دا ته ولاړو دا دی الله تعالی جل جلاله دی پیغام او هغه امانت دی امین داو چې دا به امت ته دا پیغام داسې ورسي او د دنیا محال معاشره سوسایټي علاقہ بدشهت حکمرانان کل دنیا د ټول فلسفه او د آسماني کل پیغام خلاف په یو شي کې سره موافقت نه او خو دا غرغونه ته ویلوړ هغه دې خبرته هیڅ پروا نه و چې بادشاہ خلاف ته یا دا خلاف ته ویلي چې هغه کومه صحرا و هغه صحرا ټول امور په څه کوي کون فیکون کوي هغه صحرا الله تعالی و نو هغه ته دا نه چې کنه احساس کوم ترې شکانو باوجود دې دومره دنیا مخالفت نه هغه په نن دومره مضبوط و چې هغه مضبوط څوک نشي موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام د پیدائش نه ونیسا تر دغه د نبوت دور رسي د نبوت نه ونیسا تر دغه د الله تعالی چې کومه خپل ریاست ورکو دغه دور رسي دا ټول دور تاسو وګورئ د موسی علیہ السلام د ټول ژوندۍ د الله تعالی د قدرتونو یو عظیم مظهر ده فرعون دا بزرګونو مشمون دې دی واجنه ذبح کو چې دا موسی علیہ السلام دنیا ته راو نشي الله تعالی جل جلاله د فرعون ببسی دغه کمزوري چې باوجود دې نه چې هغه د خپل د ربوبیت دعوا کړې و الله تعالی فرعون دغه په جلې کې ستر کو ته په کور کې به ستراو او چې کومه مور د والدا ده هغه به شودي ور کوي هغه ته ته اجرت ته ور کوي او دغه په توزه مسلط کوم به دغه شی وکړو کنه وو چې الله تعالی جل جلاله چا په حفاظت شي بیا دشمن ته غیږي کې نه هغه باندې وساتي هغه دشمن په وایي بیا تلاسه څوک خپل نظام ده خو موسی علیہ السلام بیلو په خپل دعوت کې په خپل پیغام کې بیلو الله تعالی جن درخواست وکړه چې ما باندې خو هغه وا معاملې ده او هغه چې یو خپل کې دوا اختاو کیپتی او بنی اسرائیلی او ادنه چپېړه جوړ کړو نو مړ شو نو دې چې ما باندې خو معاملې ده ځکه چې ما دعوت ولم واسيري چې ما باندې داسي ما سره تخپل رور ملګری کا په دې معاملې کې نو هارون علیہ السلام صلی الله تعالی کو دعا دی مقابله کې ټول دنیا مخالفه ده فرعون دا دنیا نه نشاله ځکه چې شعیب علیہ السلام نور مدین دغه لکو کې خلکو خو بهر د مصر دا ټول چې څومره چپیر خلکو دایسو دای مخالف او د فرعون یو غټ ریاست مستحکم فوج لا لشکر دا غسرو اوس اسی تاسو اندازه ده موسی علیہ السلام چې دومره عظیم پیغام په ټیم کې وچت کړو د الله تعالی جل جلاله د ټول چې کوم د آسماني پیغام او چې د خپل ما عبادت ورسو او د دوا په دوا دي نو ظاهري څه اسباب شته څه دې خبره څه ټول استقبال مې چې دا دوا کسان دا به وسایل دا به چا سره خبره کی دا به څوک ووري دا به څه کیسه کی او دا به څنګه فیصله کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم غار حرا نرکوزی بیل تنه تنها هیڅ څوک یې نشته ملګری او هدف ته سملا ده تا قیامت د ته امت ته ټول کل دنیا د اتاد میدان مهنت یو علاقه ته میدان مهنت نه صرف یو علاقه د پر مبعوثي ته کافه للناس ټول خلکو د پر مبعوثي
او دومره عظیم کار دغه په حواله ده. او تاسو ته د مکی دور پته ده چې 14 کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابه هغه څومره د بیوسه او بیکسه او د مجبره او د تکلیف دور ده. په هغه دور کې د چا د تصور د کوم دشمن وسه څومره وسایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وسایل و دومره دغه صحابه سره و دومره وسایل محدود غني کسان پټ پټ اختاو دا ټول چارې وکول. تاسو ګوره دا ټول دور وګوره په هر دور کې چې باطل څومره قوي ده اهل حق عمره کوي څه موازنه کې دا شي څه تولې کوله چې تاسو خپل کې نه ساره بالکل خپل کې یو پسمان یو پسمه کې د اسباب په لحاظ ده. خو تاسو راشه لکه څنګه دا د الله تعالی دستور مبارک ته چې اهل حق او د باطل معرکه او جنگ دا دی اور یغه دور نه شروع ده. دا هم د الله تعالی دستور مبارک ته څومره سنت مبارک ته چې هر وخت کې د مقابله وخت کې دشمن باطل چې کوم دغه ډیر وسایل لري خدا هم د الله دستور ده. دا هم په دې باندې هم قران گواه ده حدیث گواه دي تاریخ گواه ده چې په هر دور کې فتح حق فتح چا ده حق. نو دغه په دغه سي حالاتو کې فتح د نوح علیه السلام وکړه د قوم نوح علیه السلام د نوح علیه السلام قوم خو تباہ شو نسل ختم شو اموال ختم شو هر څه ختم شو. اوس خو چې د څومره مشته ژوندۍ ټول نوح علیه السلام اولاد کیو ادم ثانی ویته ک یورپ ته کسه کل دنیا ټول نوح علیه السلام د دوه اولاد دي نور خلق خو تعالی تخمینه ختم کو. ابراهیم علیه السلام چې هغه بیلو تنهاو او یو کس خلق وي ته ورنه بلې ورته چي یو کس دیغه د دفاع نشته چې توجه نمکه داسي حالت کې خو هغه باوجود تاسو څه خیال ده نن د ملت ابراهیمی ژوند ده کوم ژوند هغه قرباني موږ کوو کنه کوو هغه د شیطان چې موږ ولو د چا سنت دي دا مقام ابراهیم د چا ده د کعبه تعمیر چا کړه په صفه مروه کې چې منډه وای ویلې وای تر قیامت وای وای نام ژوند ده سنت ملت ژوند ده. نو ابراهیم علیه السلام محبت د هر چا په زړه کې ده عیسایان يهوديان هر څوک خپل ځکه چې هغه جد الانبیاء ده څومره انبیاء علیهم السلام رسته غلي دا ټول د په اولاد کې دي کبنو اسماعیل دی او کبنو اسحاق دی. خو فتح چا وشو ابراهیم علیه السلام دشمن او باطل ډیر کوشش وکړي چې دا چراغ دا ختم کی یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. دا د الله تعالی فیصله وی چې څه کول غاړي به دنیا کې څوک تر کوټ نه جوړي حالات بوي کله داسي کله داسي کله داسي مخ تورسته کی خو خپل ځای ته رسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لږ وخت کې او په کم وسایلو کې فتح دي چا وشو نه موسی علیه السلام سره موسی علیه السلام دغه حالاتو کې تاسو وګورئ چې فرعون الله تعالی جل غرق کوي تا هغه سمندر چې د موسی علیه السلام د پر د نجات ذریعہ ده هغه سمندر د فرعون د پر د هلاکت ذریعہ شو. او ورسته بچای ورسته سلطنتونه ورسته امتونه موسی علیه السلام پاتې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې تاسو وګورئ الله تعالی جل جلاله څومره لږ وخت کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دغه تکلیفونو دور نه وبسل مدني دور ته او مدني دور نه په لږ ټایم کې ټول په 30 سال کې نه د دنیا بین الاقوامی قوت جوړ د عمر فاروق په دور کې بین الاقوامی قوت سپر طاقت د دنیا کیسر او کسرا او دا ټول سلطنتونه دا ټول ختم شوی دي په دنیا کې په کل دنیا کې یو ټول مستحکم ریاست مستحکم حکومت او یو بین الاقوامی د شان او شوکت ولکم حکومت د مسلمانانو او په لږ وخت. نو محترمو دا خبره یا په دې باندې مباحثي کول
کچېره په غټم کې مسلمانانو دا مباحثه کوله چې را فرعون سره دومره لشکري دي او هغه دي دا غدي ځکه خو موږ کامیاب نه یو چې سره نو دا خبري فضل دي. مسلمانان کچېره د مغلوبیت شکاری کنه محترم د دشمن د وسایلو دی واجب نه د دې وجہ د دشمن کثرت نه ده د اهل باطل کثرت نه ده د دې وجہ د اهل باطل چلونه فرډونه او پټي منسوبي هغه نه دي ځکه ومکروا ومکر الله دو بخپل کې اختلاف بخپل کې ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون چې کوم خلق اهل ایمان چې هغه تقوا اختیاري او نیکوکار دي محسنین دي الله تعالی غو سره ده. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله څومره ورته داسې الله تعالی کړي چې مختصر جمعتونه او هغه ته غلبا ورکړي په لوی جمعتونو حکومتونو باندې. دا خو دې الله تعالی نظام ده. تاسو اوس په افغانستان کې وکړو مختصر غونته طالبانو 48 ممالک وی تجمع اته څلويش ملکونه ته جمع شيو د کفري ممالک او دا ټول ملکونه اغ درجه وسایل لرلو چې هغه خپل انتها ته رسیدلی به دا کل وته ملاو شکست یو خړو کنه دلته تل خپل نظام دا خپل نصرتونه دي. نو محترم ګوره دا خبره کول او په دې باندې حوصله هر کول او دا د ځان پر عذر ګرځول چې دشمن سره وسایل دي هغه منصوبه بندي کوي نو دا کله نه دي کړي. شیطان کله موږ سره صلح کړي موږ سره تیګی شي موږ ته پښتو کې ته تیګی نه یا چمه سره دا دوه قومونو خپل کې جګړه کنه به چې خپل کې تیګه کېږي ولا نو موږ کله غسر تیګی شي دا صلح مو کړي دا سره دا خو به یا بخپل کار کوي موږ بخپل کار کوو. نو موږ چې کوم ځای نه د مغلوبیت شکار شویو مسلمان چې د کوم ځای نه اده پاس د بلندانه کوزر غلي دي هغه خبرې په مشکل نه خپل دي موږ چې بار نه یوالي موږ خپل کې نه غور شویو داس یو قوت نشته چې مسلمان بار نه وای ډیر قوتونه پاش کړي مسلمانانو کې چې کوم دا د مسلمانان چې کله د زوال شکاری دا د خپل اندرون مسایلو نه شکاری اندرونی وجوهات دي دغه نه شکار دي. الله تعالی جل جلاله فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا همت ما هره غم جنې جما وانتم الاعلون تاسو به اعلی او بلند ان کنتم مؤمنین که تاسو سه فرشتیا او مؤمنان بیا دا داسې دولت او قوت ته چې په دې باندې یو قوت تاسو مخته نشئ تللی. نو محترمو دا د موږ تاسو د مغلوبیت چې کوم وجوهات دي هغه دانه دي. نن سبا د موږ مسلمانانو په تاسو ګوره هر وخت کې د يهودو د زیاتو تذکرې دی واجنه دغه جنگي سازو سامان زیاته تذکرې دی واجنه دا سیمه ویریږي لکه د خدای نه زیات ویریږي يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه حالان کې د منافقینو بری چې دا د خلکو نه داسې ډریږي لکه د الله نه څنګه ویره پکار ده هغه نه زیات ډریږي. نو وجه څه ده الله تعالی جل جلاله باندې ایمان کمزوري ده الله تعالی جل جلاله توکل او د باور کمزوري ده د الله تعالی جل جلاله په وعدو باندې ایمان کمزور ده د الله تعالی جل جلاله په وعدونو باندې ایمان کمزور ده. هغه عظیمه صحرا رب العالمین چې دغه په قوت باندې وو پر ملکونه خلکو چیلنج کول هغه صحرا خپل سرتن لرو چې د توکل په بنیاد باندې
محترمو کنن هم مسلمانان دا مضبوط ایمان او د تقوا زندگی خپل کی او په پورا دین باندې راشي او خپل منځ کې افتراق انتشار ختم کی نن هم د غلبې او د نصرت وعده دی مصر رضی الله تعالی دا چې محدود جماعت وي دا پر دنیا باندې غلبه کوي خو مضبوط ایمان مضبوط تقوا پر دین باندې عمل صرف په نمایشي دین باندې عمل نه په نیم دین باندې عمل نه د دین په وی حصے باندې عمل نه صرف دین سره تعلق خپل مفاد ورسنه صرف د خپل خواهشات دین نه کامل دین باندې صرف د دین ظاهر نه حقیقت د دین هم دا ټول چې کله سره خپل کی نو کامل دین راخلی او په خپل منځ کې په دا وړو خبرو باندې اختلافات دا په سایت کی او دشمن ته او د دشمن چلون ته په یو ځای ودري د الله تعالی جل جلاله مدد دا په غیر شامل حال دا به شامل حالي دا جماعت به ضعیف وي وسایل به کم وي چې یو اسباب سره نه وي خو د الله تعالی نصرت دې سره ده نو څه کم دي تاسو د تا نه څوک مضبوط شته چې د الله تعالی مدد نه وي کډیر لاو لشکر وي نو هیڅ حیثیت نشته او کدی الله تعالی جل جلاله مدد و نصرتي که تاسو سره څه نه نو ته د هر چا نه قوي او مستحکم او مضبوطي نو نن هم موږ دې پر هیڅ مشکل نشته خپل رب سره مضبوط تعلق مضبوط ایمان مضبوطه تقوا او پر دین باندې عمل ظاهرا باطنا او حقیقتا کامل مکمل دین باندې عمل او خپل منځ کې اتفاق او اتحاد سره پاتې کېدل نو دا چې وی الله تعالی جل جلاله بیا به د امت غلبه ورکړي دغه جماعت د چې کوم تحریک ایمان او تقوا مهنت ته دغه هم دغه حاصل او دغه هم د مقصد ده څه طریقې سره مسلمانان بیا مضبوط ایمان مضبوط تقوا پر دین باندې هغه راشي او بیا چې کوم د خپل منځ کې متفق او متحد شي نو دا چې شي نو الله تعالی جل تخت نصرت دا بسرای نو دې لپاره مهنتونه دي دې لپاره کوششونه دي چې څومره دارالایمان او تقوا مرکز دي پاکستان کې بیرون ممالکو کې دغه دا هم دای مقاصد او دای هغه دي چې مسلمانان طبيعه الله تعالی خپل هغه بیا شان او شوکت ورکی بیا غلبي ورکی بیا سرخروي ورکی بیا د دنیا ریاست خلافت ورکی الله تعالی ورکی بیا دې لپاره دا هلي ځلي خو محترمو دا ټولي خبره دا وخت غاړي د زده کړه غاړي او دا د پر دین دا زده کړه غاړي دا ایمان او تقوا دا یو محال یو صحبت کې وخت رول غاړي دا اتفاق اتحاد دا کوم اصول باندې مدارسي هغه زده کړه غاړي هغه تاسو ته دوی کې بیانېږي الله تعالی جل جلاله تاسو ټول ته په دې باندې عمل توفیق نصیب کړي اچھا میں نے تو بتایا تھا تو بھول گیا اس پر ابھی